سلامونه ګرانو کتونکو. نن په کار ده چې موږ د کورونا یا کووډ 19 نه چې کوم صورتحال پیدا شوی دی په هغې باندې لږ خبره هم وکړو او لږ غور هم وکړو. یو کال تقریبا شو چې دغه بحران ټوله دنیا په خپل ولقه کې اغوستې ده. تاسو پته ده چې د ډېرو ملکونو په مقابله کې د پاکستان مجموعي حالات چې دي هغه ښه دي، خو دغه درېیم لهر چې کوم دی د هغې چې کوم اثرات دي یا د هغې نه چې کومې طبقې سره د ماشومانو هغه متاثره کېږي هغه ډېر زیات توجه غواړي، ډېر زیات احتیاط غواړي، ډېر زیات پیسو پیز باندې د عمل درآمد چې دی تقاضا کوي. دغه صورتحال هم تېر کال په دې ورځ باندې چې کوم اسټیمیټ و یا کوم عدد شمارو ډیټا وه، نو د خیبر پښتونخوا حالات چې وو د پاکستان د نورو ښارونو په مقابله کې د پېښور حالات هغه ډېر زیات خراب وو. د بدقسمتۍ نه د ټولو احتیاطي تدابیرو یا د حکومتي ګامونو برعکس یو کال بعد چې موږ نن جایزه لرو، نو د هغې نه صورتحال چې کوم دی هغه ډېر زیات خراب شوی دی. تاسو پته ده چې د نورو طبقو نه علاوه په دغه یو څو میاشتو کې تقریبا 2 خو زموږ ډېر سینیر ډاکټران ډېر اهم خلک چې موږ ته کریم ویلی شو هغه د کورونا ښکار شوي دي. تقریبا د میډیکل سټاف چې مجموعي کومه ډیټا جوړیږي په خیبر پښتونخوا کې، خاص کر په پېښور کې تقریبا 100 کسان چې دي چې په هغې کې عام ملازمین دي، په هغې کې نرسز دي، په هغې کې میډیکل سټاف دی، هغې شهیدان شوي دي، پکې قرباني ورکړې ده. دغه رنګې زموږ د پولیس فورس یا زموږ د پیراملیټري فورس چې کوم فورس چې کوم کردار دی هغه هم د ستاینې وړ دی. خو د دې باوجود دغه لهر چې دی هغه د مرګونو تعداد هم په خیبر پښتونخوا کې ډېر زیات شوی دی. تقریبا 7 یا 9 ضلعې داسې دي چې هلته کې د ده چې کوم ریشو ده نو یا د زیاتېدو چې کوم حجم دی یا کوم رفتار دی هغه د 18% نه والا د 6% پورې دی فیصده پورې ده. دا ډېر الارمینګ، ډېر خطرناک او ډېر تشویشناک صورتحال دی. پکار دا ده چې د حکومت چې کوم اس او پیز دي، کوم هدایات دي، کوم اقدامات دي په هغې باندې ولس د حکومت سره تعاون وکړي، ځکه چې دا د ولس مسله ده، دا زموږ د نوي نسل مسله ده. خاص کر په یو داسې صورتحال کې چې په درېیم لهر کې چې دی په هغې کې ماشومان چې دي هغه هم ډېر زیات افیکټ کېږي. پکې دا تشویشناک په دې حواله باندې ده چې د دې چې کوم شکلونه بدلوي یا د دې چې کوم روکتام کېږي، د هغې چې کوم کمپلیکیشن دي، کوم چې د هغې پرابلمز دي هغه د وخت سره چې دي هر ورځ هغه بدلېږي. تر اوسه پورې د دې سبب په ټولو دنیا کې چې د په جدید ملکونو کې نه دی شوی. واحد علاج چې دی یا د بچ کېدو امکان چې دی یا چانس چې دی په دې کې جوړېږي چې موږ احتیاط وکړو، د سوپیز نه کار واخلو. موږ پښتانه چې دي باوجود د دې چې د هر کلي کې یا په هر فیملي کې یو نه یو کس چې دی هغه د دې نه مړ شوی دی یا شهید شوی دی. روزانه موږ ګورو په سوشل میډیا باندې چې په درجنونو خلک چې دي هغه موږ پیژنو، هغه زموږ سره تعلق کوي، موږ د هغې د تعارف نه یا د هغې د بیکګراونډ نه خبر یو. خو د هغې باوجود عام خلک خو پرېږدئ، تعلیم یافته خلک چې دی هغه هم د هغې نوټس نه اخلي. دغه رنګې موږ وکتل چې د دې یو طرف ته معاشي مسایل را پیدا شوي دي، بېروزګاري زیاته شوې ده، ګراني زیاته شوې ده. نو زموږ د نوي نسل مستقبل ته چې دی یو خطره را پېښه ده. د سکولونو د چوټیانو په شکل کې څه سکولونه چې دي هغه کولاو دي، څه بند دي. ایگزامز چې کوم دي په هغې باندې زموږ سټوډنټ چې کوم دي هغه ډېر زیات مشکل سره مخ دي، د کنفیوژن سره مخ دي. د صوبایي حکومت یا د فیډرل ګورنمنټ چې کومه د ایگزام شیډولز راځي یا ورځ ورځ په هغې کې بدلون راځي، تبدیلیانې راځي. هغې هم زموږ ماشومان د خپل تیارۍ په حواله باندې ډېر زیات کنفیوز کړي دي. یو قسم د ډپریشن حالات چې دي هغې ته یې رسولي دي. نو پکار دا ده چې په دې حالاتو کې حکومت کوټلي ګامونه وکړي، د مشاورت نه کار واخلي. متعلقه ادارې چې کوم دي د کومو سکولونو یا د کالجونو یا د یونیورسټو چې د اس او پیز په حواله باندې یا د ایگزامز په حواله باندې یا د آنلاین کلاسز په حواله باندې پالیسي چې ده هغه کلیر نه وي، چې هغه پابند کړي، چې هغه په حکومتي اقداماتو چې دی هغې باندې عمل درآمد وکړي. د ماشومانو چې کوم د نوي لهر په حواله باندې کوم ترټ ورته راپېښ دی د هغې په رڼا کې د ایگزام شیډول چې کوم دي هغه د ترتیب کړي. دا په دې حواله باندې هم ډېر زیات ضروري ده چې ټول ماشومان چې دي خلک ګڼي چې هغه زموږ خپل بچي دي او د دې سره زموږ نوي نسل یا زموږ مستقبل چې دی هغه وابسته دی. نو پکار دا ده چې موږ نه صرف دا چې د خپل ځان، د خپل خاندان، بلکې د خپلو بچو، د خپل فیملیز چې کوم دي د هغې د مستقبل په حواله باندې هم چې کوم حکومتي تدابیر دي، کوم
هدایت دي کوم اقدامات دي سوفیز دي په هغې باندې عمل درآمد وکړو ځکه چې دا موږ د احتیاط نه کار وانخیستو او د کیسونو یا د مړو دا شرح چې په کم رفتار باندې روانه ده نو بیا ډېره غټه خطره ده چې نه صرف دا چې د دې د ختمېدو امکانات چې کوم دي هغه کم شي بلکې پوره قوم چې دی هغه په انګریزي کې لفظ چې ورته استعمالېږي ګریټ ډپریشن چې د هغې ښکار شي. ډېره زیاته مننه.